أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته. دي آيات تشریح تقریبا 1300 او څه خارجي خبري ور باندې کوي. دې مبارک آیات کې الله سبحانه و تعالی د يهودو او نصاراو یو ډېر لوی غلطي بیان کړ چې د يهودو او نصاراو دواړو کې افراط او تفریط. افراط د شدت تویل کیږي او تفریط دا انتهایی زیاتی اسانی تویل کیږي او د دې په مابین کې چې کوم لاروي هغه ته بیا اعتدال ویل کیږي. نو صراط مستقیم یوازې او یوازې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لار. د يهودیت لار هغه د افراط او تفریط څخه خالی نه ده او د نصرانیت لار هم داسې ده. د دې مبارک آیاتونو کې الله تعالی اهل الكتاب یعنی نصارا د افراط سره ګرځي چې تاسو انتهایی زیات غلو مکوئ، یعنی شرعي حدود مماتوي، تر شرعي حدود تجاوز مکوئ. هغه دا چې دوی د عیسی علی السلام په ارتباط باندې دا عقیده درلودل چې عیسی علی السلام د الله تعالی زوی دی، یعنی د دوی عقیده دا و چې عیسی علی السلام د زیاتو عبادتو په وجه خدای ګرځیدلی او د دې په مقابله کې بیا يهودانو د عیسی علی السلام په ارتباط دا عقیده درلودل چې عیسی علی السلام العیاذ بالله و ولد الزنا دی او دا عقیده درلودل چې دا یو ساحر دی العیاذ بالله. نو په دې مبارکو آیاتونو کې الله تعالی د عیسی علی السلام په ارتباط چې کوم څه د هغه په حق دی هغه مسلمانانو ته بیان چې عیسی علیه السلام دومره مرتبه لري، دغه سي انسان دی، نه د الله تعالی زوی دی العیاذ بالله او نه ولد زنا دی، بلکې د الله تعالی یو غوره بهترین پیغمبر دی. نو دې آیاتو کې الله فرمایي اے اهل کتاب لا تغلو، تاسو په عقیده کې د توحید د حدودو څخه تجاوز مکوئ. لا تغلو، تاسو تجاوز مکوئ، غلو مکوئ فی دینکم په خپل دین کې. ولا تقولوا علی الله، او موایا پر الله تعالی باندې الا الحق، مگر حق خبره، یعنی کوم څه چې د الله تعالی له طرفه ثابت وي هغه وایاست، کوم څه چې د الله تعالی لپاره ثابت نه وي هغه موایا. یعنی الله تعالی ته زوی مثابت وي، الله تعالی ته شریک مثابت وي. نو د عیسی علیہ السلام په ارتباط فرمای انما المسیح عیسی ابن مریم، یقینا مسیح عیسی ابن مریم رسول الله، د الله تعالی رسول دی، وکلمته د الله تعالی کلمه ده. د کلمې په ارتباط باندې د مفسرینو مختلف اقوال منقول دي چې عیسی علیہ السلام ته کلمه په څه وجه ویل شوی. تقریبا په دې کې څلور قوله مفسرینو را نقل کړي. کلمه امام غزالی رحمت الله علیه وایي چې د کلمې څخه مراد کلمه د کن ده. دا چې الله تعالی یو شی موجودوي نو هغه ته امر وکړي چې کن، نو هغه سي، نو دې ته وایي کلمه کن، د کن کلمه. امام غزالی رحمه الله لیکلی دی چې د انسان په پیدایشت کې، یعنی د کوچنی په پیدایشت کې دوا سبب وي عموما، یا دوا عامل وي. یو عامل هغه نطفه او بل عامل د الله تعالی امر وي چې دا نطفه د مور رحم ته ځان رسي، نو الله تعالی د دې نطفه په ارتباط امر کوي چې کن صح. نو کله چې د عیسی علی السلام په ارتباط باندې یوازې دا یو عامل موجود وو چې دا د الله تعالی کلمه و، هغه بل عامل چې نطفه ده هغه نو، نو په دې خاطر نسبت دلته یوازې دې ته وسو چې وکلمته د الله تعالی کلمه، یعنی په کلمه د کن سره الله تعالی دی پیدا کړ. نو ترجمه دا اصل چې د الله تعالی کلمه کن ده، القاها چې هغه اویل الی مریم او مریم، یعنی د مریم علی السلام په جسد کې د دې امر وکي او دی پیدا شو. نو د کومې نطفه نه دی پیدا شوی ځکه ورته کلمته اویل.
دومه وجه ځینې علماو دا ښودلې ده چې کلمته په معنا د بشارته دی، یعنی زیری. کلمه په معنا د بشارت امراضی چې زیری هم راځي، یعنی دا هغه د زیری کلمه او خبره ده. عیسی علیه السلام ته کلمه ځکه ویل کیږي چې د په ارتباط ملائکه او مریم علیه السلام ته د الله تعالی د طرفه زیری ورکړي. لکه الله عز وجل چې فرمایي اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک بکلمه، چې کله ملائکه وویل چې اے مریم یقینا الله سبحانه و تعالی تا ته زیری درکړي بکلمه په یو کلمه. نو دا کلمه چې کار شوی ده دا هغه زیری شي چې وکلمته د الله تعالی د طرفه زیری دی القاها چې ورکی. دلته باندې د القا ترجمه په ورکړه باندې وکړه الی مریم و مریم علیها السلام. دریم وجه ځین نور علما دا بیان کړی ده چې کلمه په معنا باندې د نشانی او د علامه هم راځي، یعنی دا د الله تعالی د قدرت او علامه ده د حضرت عیسی علیه السلام. چنانچه الله سبحانه و تعالی بل ځای فرمایي وصدقت بکلمات ربها، یعنی هغه تصدیق وکي بکلمات علائم او نشانات باندې ربها د هغه د رب چې هغه ته ور کړو. نو دا د الله تعالی د طرفه څخه د الله تعالی پر قدرت او علامه چې عیسی علیه السلام ته بل پلار وجود ورک او د عیسی علیه السلام انتهائی الوړ شان ته اشاره ده. نو دا درې وجه بیان کړي. نو کلمته کې دا درې خبرې را ورست الله تعالی فرمایي چې د عیسی علیه السلام د الله تعالی رسول دی او د الله تعالی کلمه ده او د الله تعالی د طرف روح دی وروح منه او د الله تعالی د طرف روح دی. د روح منه پر کلمه باندې هم مفسرینو تفسیری خبره را نقل کړي. متعدد اقوال په دې کې راغلي. په عربي کې قانون دی چې کله د یو شی زیاتی مبالغه او زیات صفائی ته پاکوالی ته اشاره وي نو عرب کلمه استعمالي چې هاذا روح دا ګرځي روح دی. چون کې عقیده د تمام انسانانو دا ده چې روح پاک وي پسترګو نه لیدل کیږي. نو د زیاتی مبالغه په وجه د یو شی زیات پاکوالی ته په روح باندې ویل کیږي. نو دلته د روح معنا د پاک، یعنی وروح منه د الله تعالی د طرفه پاک، یعنی د هر قسم علایشات او کمزوري څخه چې هغه په عامه انسانانو کې ستا د اخلاق په اعتبار باندې یا د بدن په اعتبار یا د قوم او نسب په اعتبار د حضرت عیسی علیه السلام دغه ټولو کمزوري څخه پاک دي. نو روح په معنا باندې د پاک دي. روح منه د الله تعالی د طرفه پاک دي. دغه نسبت چې الله تعالی تسوي دي چې روح منه د الله تعالی د طرفه پاک دي، معنا یې د عزت او شرافت لپاره. لکه سړی چې د خپل ځان نسبت الله تعالی ته وکي وای عبد الله د الله تعالی بنده، ځان الله تعالی بنده وګڼي. یا لکه د مساجد نسبت چې الله تعالی ته کیږي مساجد الله د الله تعالی مسجدونه، دا د عزت او شرافت لپاره. یا د کعبه نسبت کیږي لکه کعبۃ الله بیت الله، نو دا دغه لپاره وي. دا نسبت د دې لپاره سوي دي چې دا د پاکي الله تعالی کړی ده، دا د پر شرافت دلیل دی. دومره معنا یې د روح هغه خپل اصلي معنا ده چې روح دا د الله تعالی د طرفه یو امر دی او ماده حیات ده چې د انسان په ظاهري جسم کې دا روح پکړه شي نو حیات ورکي. نو عیسی علیه السلام ته روح ځکه ویل سو چې د حضرت عیسی علیه السلام د بعثت د پیغمبر کېدلو د اسباب او مقاصد څخه یو مقصد داو چې د معجزه و چې مړي بعد د په پوسره ژوند کېدل او یا به د خټو څخه یو شی جوړ کړي هغه کې بده پکړله هغه به جوړ او برابر سم مرغسو واولوتی. نو روح منه یعنی د الله تعالی د طرفه د دې استعداد ورکړل سوی و چې د په دغه مړو کې په د مړو زړونو کې روح پیدا کاو. نو په دې خاطر ورته روح منه ویل کیږي. دا یې دوه مواجده لکه الله تعالی چې فرمایي په قران کریم کې بل ځای وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا،
همدارنګه موږ ته وحي وکړي روحن د یو روح من امرنا زموږ د امر چې قران کریم شي. نو چون کې قران کریم هم د انسانانو د زړونو د پاره حیات دی او معنوي ژوند د قران په وجه باندې راځي، نو په دې خاطر قران ته روح ویل، عیسی علیه السلام ته هم په دې خاطر باندې روح ویل. درېمه وجه دا د روح په معنا د راز هم راځي، د راز یعنی د پټو اسرار. نو الله تعالی فرمایي چې روح منه دا د الله تعالی د طرفه یو راز دی، یعنی دی کې د الله تعالی خپل یو حکمت دی چې د بیا پلار پیدا کړ. دا یو د راز خبره ده د الله تعالی د طرفه، چاته د دې په تحقیق کې اجازت نشته. لکه بل ځای چې هم ويسالونك عن الروح راغلی چې پیغمبر استاد څخه د يهودان پوښتنه کوي چې دا روح څه شي، نو تو ورته وایي چې قل الروح من امر الله، تو ورته وایي روح د الله تعالی یو امر دی، یو حکم دی، یعنی نور تاسو په حقیقت باندې نه پوهیږئ، بس دا د الله تعالی یو حکم او یو امر دی. بل معنا یې دا او چون کې د عیسی علیه السلام پیدائش هم یو عجیب و غریب و په یو داسې ترتیب باندې الله تعالی پیدا کړي چې تر اوسه پورې په انسانانو کې په دغه ترتیب یو څوک نو پیدا شو. نو دا ټوله د غرابت او عجیب والی د پیدائش او د په کوچنیوالي کې خبري او بیا د مور د بیت المقدس لپاره د خدمت لپاره نظر کېدل، دا ټول عجایبات و. نو په دې خاطر باندې دا یو قسم راز و چې الله تعالی د دوی سره درلود. دا خو یې درېمه معنا شو. څلورمه معنا یې دا را نقل کړې ده چې دا په حذف د مضاف باندې راغلی، یعنی اصل عبارت دا سې دی چې الی مریم و روح منه، یعنی ذو روح منه. دا حضرت عیسی علیه السلام د الله تعالی د طرفه یو ذی روح دی، یعنی دا داسې یو جماد نه دی بلکې روح لري، الله تعالی روح ورکړی دی. ذو روح دا مضاف به محذوف، ادمینه کلمه بنو ذکر راغلی چې ذی روح خو ټول حیوانات دي، هر هغه شی چې پاغه کې حیات پروت وي هغه ته حیوان ویل کیږي. دا یو خبره جستاسو یاد په عربي کې د حیوان کلمه د چارپای ته نه استعمالیږي. دا موږ چې د حیوان کلمه چارپای ته استعمالو د ازموږ استاد پښتو ده. په عربي کې د حیوان کلمه مطلق د هغه چا د پاره کاریږي چې په هغه کې روح وي، په هغه کې حیات وي، ژوند وي، هغه ته د حیوان کلمه کاریږي. هغه کې انسان وي که چارپای، ځکه نو دا کلمه زیات استعمالیږي چې حیوان ناطق، انسان حیوان ناطق. یا الله تعالی فرمایي چې د آخرت ژوند لهي الحيوان، د آخرت ژوند دا ژوند دی، حیات دی. په عربي کې د چارپای د پاره د بهیمه کلمه کاریږي. بهائم جمع ده، بهیمه مفرد ده. لکه قران کریم کې چې الله تعالی د کافرانو په باره کې فرمایي اولئک کل انعام، لکه چارپایان. د انعام یا د نعم یا د بهیمه یا د بهائم کلمه ورته کاریږي، یا نعم او یا د بهیمه کلمه ورته کاریږي. د حیوان کلمه په عربي کې د چارپای د پاره نه کاریږي. نو کله چې ټول شان ذی روح دی، الله تعالی هر شي ته حیات ورکړي دي، که حیوان دی که هغه انسان چارپای دواړو ته شامل وي او که هغه بهیمه بهائم دی، په دې ټول کې روح ستا. نو بیا د عیسی علیه السلام امتیاز په څه کې دی؟ نو الله تعالی د منه د کلمې امتیاز وکړي چې دا ذی روح دی، چې دا روح خاص د الله تعالی په یو خاص امر حضرت مریم علیه السلام ته امر شوی دی او پکړه شوی دی. پنځمه وجه دا ده چې روح په معنا باندې د کل دی، چې الله تعالی جبرائیل علیه السلام ته وویل چې د حضرت مریم علیه السلام گریوان کې پوکي او د هغه په وجه باندې هغه حامله وګرځید. چنانچه الله تعالی فرمایي په قران کریم کې بل ځای فنفخنا فيها من روحنا، موږ پوکي فيها د هغه په گریبان کې من روحنا خپل پو، یعنی د جبرائیل علیه السلام په واسطه. نور هم متعدد احتمالات بیان کړي، خو دغه ټول احتمالات د بیانولو اصلي غرض دا دی چې عیسی علیه السلام د الله تعالی جز نه دی. دا څنګه د لکه عیسویان چې دا عقیده لري چې دا په حقیقت کې الله تعالی دی او یا د الله تعالی یو جز دی د انساني شکل په صورت کې د عیسی علیه السلام په شکل دنیا ته راغلی. نو دا غلط عقیده ده، دا د عیسویت عقیده ده
او دا د کفر عقیده. نو الله تعالی د دې سمنع وکړل چې د عیسی علی السلام حقیقت دا دی چې د الله تعالی رسول دی، د الله تعالی کلمه ده، د الله تعالی د طرفه روح دی. فآمنوا بالله ورسوله، نو تاسو د الله تعالی پر ذات او د الله تعالی پر رسولانو باندې څنګه چې د الله تعالی د رسولانو تعلیمات دي په هغه مطابق ایمان راو. ولا تقولوا ثلاثه، او تاسو د ثلاثه کلمه مکاروي، یعنی تاسو خدایان درې مبولي. ولا تقولوا ثلاثه، تاسو خدایان درې مبولي. پدې کې د عیسویانو و یو ډیری خطرناک عقیده ته اشاره ده او د هغه رد دي. عیسویان دا عقیده لري چې عیسی علی السلام د الله تعالی جز دی، د الله تعالی د وجود یو حصہ ده، العیاذ بالله. او دلیل نسی په دغه آیات باندې هم د قران کریم څخه وروح منه، او دا رقم دی په خپل کتابو کې مزین نور دلائل نقل کړي. علامه لوسی رحمه الله په روح المعانی کې یو واقعه را نقل کړي چې د هارون الرشید پاچا رحمه الله دا یو ډیر مبارک سړی تیر شوی. نو د په دربار کې وایو نصرانی طبيب وو، یو عیسائی طبيب وو، ډاکټر وای دی د حضرت علی ابن حسین واقدی رحمه الله سره مناظره شو. په خوا کې د يهودان براتل مناظره بدل پاچاهانو په دربارو کې کېدلې. دا پاچاهان به د مسلمانانو مدافعین و د دین دفاع به کوي. بس خو د کافرانو ملګری یا عیني کافران ګرځیدلی او یا ملګری، څنګه چې د مسلمانانو قتل بس د کافرانو د پاره وکي چې هغه جن خوشاله شي. نو دا دربار کې مناظره شروع شول. د نصرانی طبيب ورتویل چې عیسی علی السلام د الله تعالی جز دی، العیاذ بالله. او دلیل یې تاسو ته ستاسو په کتاب قران درته وایم چې ستاسو په کتاب قران کې ما داسې یو تورې لیدلې دي چې داغه څخه دا خبره ښکار ثابت دي چې الله فرمایي وروح منه، وروح او روح دی منه د الله تعالی. نو ښکارا خبره ده چې دا د الله تعالی جز دی. امام علی ابن حسین الواقدی رحمه الله ورته چې کته د منه ترجمه دلته دا اخی چې دا د الله تعالی جز دی. نو بیا زتا ته د قران کریم دا بل آیات وایم. الله تعالی فرمایي وسخر لكم ما فی السماوات و ما فی الارض، چې الله تعالی تاسو ته مسخر کړی دی هغه ټول څه په اسمانو کې دي، و ما فی الارض او هغه څه په مځکو کې دي، جميعا ټول منه د الله تعالی د طرفه. نو منه خدا دې دلته کار شوی دی. بیا نو دا معنا چې اسمانونه او مځکې دا ټول د الله تعالی جز دي. هغه په دې باندې خاموش او د په دې جواب باندې ایمان راوړ. هغه نصرانیت یې پریښ. یعنی دا غلطه ترجمه ده چې ته کوي. کدا ترجمه کوي نو اسمانونو هم د الله تعالی جز وګڼه، کائنات هم ټول د الله تعالی جز وګڼه. بارخو به الله تعالی په دې کائناتو کې وي، د کائناتو ختمېدل به د الله تعالی ختمېدل وی، العیاذ بالله. نو دا خو غلط عقیده. نو هغه په دې باندې خاموش شو او اسلام یې راوړ. نو نصارا يهودان اصل کې د نبی عليه الصلاه والسلام د نبوت په زمانه کې د قران د نزول په زمانه کې پر درو لوی فرقو باندې تقسیم. په دوی کې یو فرقه و د نستوریه په نامه باندې، بل فرقه په دوی کې و د یعقوبیه په نامه باندې، او بل فرقه په دوی کې و د ملکانیه یا د ملکائیه په نامه. د هرې فرقې وډلې ځان ته جلا عقیده درلود. یو ډله په دوی کې یعقوبیه و. یعقوبیه نصاراو دا عقیده و چې عیسی علیه السلام عین الله، عیسی علیه السلام عین الله تعالی، یعنی د الله تعالی او د عیسی علیه السلام تر مابین فرق نشته. دلیل یې دا وایه لکه څنګه چې اور او وسپنه سره جلا دي او بوټي او اور سره جلا دي، لیکن کله چې ته بوټي اور ته ورواچې نو د اور د زیات حرارت په وجه بوټي هم اور وګرځي، او دا غننګ ته وسپنه اور ته ورواچې نو د اور د زیات حرارت په وجه هغه وسپنه هم اور وګرځي او خلک اور بولي. نو عیسی علی السلام د ډیر عبادت په وجه باندې عین الله ګرځیدلی. نو دا د دې عقیده او د دې عقیده دام و چې عیسی علی السلام راځړول شوی. نو بیا د دې څخه سوال وسدادي چې کچیر عیسی علی السلام ځړول شوی وي نو الله تعالی څه او که الله تعالی ځړول شوی وي العیاذ بالله نو عیسی علی السلام څه او کدواړه یوي نو الله تعالی موجود نه لري.
ځکه د دوی د عقیده پر باطل دلیل بناوه در اوسه پورې دوی تر قیامت پورې دوی دا خبره ثابتولای نشي. دا د یعقوبیه فرقې عقیده وه. بل ډله په دوی کې نستوریه وه. د دې ډلې عقیده به دا وه چې عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی دی. د الله تعالی خو نه دی بلکې د الله تعالی زوی دی. قران کریم کې الله تعالی د دوی دا قول را نقل کړی دی، رد کړی دی. وقالت النصارى المسيح ابن الله. نصارا او بدا ویل چې مسیح د الله تعالی زوی دی. د دروس ورډلو عقاید قران رد کړي. هغه رد شوی دی چې دوی به وایي چې مسیح ابن مریم، چې مسیح ابن مریم ان الله هو المسيح ابن مریم، یا الله تعالی یوازې مسیح ابن مریم دی. دا خدای غوډ ډلې عقیده او قران رد کړ. د دې دوه ډلې عقیده چې د الله تعالی زوی بل دی دا الله تعالی رد کړله چې دا سینه ده بلکې دا د الله تعالی رسول، د الله تعالی کلمه او د الله تعالی د طرفه څخه یو پاک او منزه پیغمبر. درېمه ډله په دوی کې ملکانیه و. ځینو تفاسیر کې ملکائیه مرا نقل کړي. دا ملکانیه یا ملکائیه ډله د دې به دا عقیده و چې الله تعالی د دروش انو مجموعه ده. د دروش انو څخه چې یو ترکیب جوړ کې یو مرکب، دغه مرکب شکل الله تعالی. نو عقیده دا و چې دغه دریش ان عیسی علیه السلام، مریم او الله تعالی دی. د دې درو مجموعه الله تعالی دی. په دوی کې بیا خپل په دا درې منډل کې بیا دوی ډلې نوري جوړې وي. یوې ډلې دا ویل چې الله تعالی او عیسی علیه السلام او مریم درې خدایان یو خدای دی، او ځینو بیا ویل چې یا الله تعالی او عیسی علیه السلام او جبرائیل دا مجموعه د درو خدایان. یعنی ګویا کې د دوی په عقیده خدای پر درو جزو تقسیم وو. یو جزء عیسی علیه السلام او یو خپل خدای عزوجل او بل مریم او یا جبرائیل علیه السلام. نو دوی بدا ویل چې التوحید فی التثلیث والتثلیث فی التوحید، درې په یو کې دي او یو په درو کې دي. نو تر پای دوی د دې خبرې تشریح و نه کړل چې درې په یو کې څنګه دي او یو په درو کې څنګه دي. تر پای د دې تشریح و نه کړ. ځکه چې کچیر عیسی علیه السلام د الله تعالی جزء وي او الله تعالی او عیسی علیه السلام مریم د دې درو سره مجموعه الہ وي، نو بیا موږ سوال کوو چې د عیسی علیه السلام په بشریت قائل یاس کنه یاس. کچیر تاسو په دې قائل یاس نو عیسی علیه السلام به او پات سوی وي یا به او پات کیږي، نو خدای الله تعالی یو جز کم سو. او یا به تاسو د دې قائل نه یاس نو الله تعالی بیا څنګه تاسو العیاذ بالله زړاوه ځکه تاسو دا عقیده له دا د عیسویت عقاید دي. الله تعالی په دې کلام کې په دې مبارک آیاتونو کې مؤمنان نه دي نه منع ولا تقولوا ثلاثه، تاسو د تثلیث عقیده ملري دا الله تعالی په ارتباط، بلکې انتهو تاسو د دې غلط عقاید څخه را منع سي. یعنی انتهو عن التثلیث واقصدوا، تاسو د تثلیث څخه منع سي. واقصدوا دا به مقدر عبارت سره شودل کیږي او انصاف وکي. خيرا لكم، استعصد پاره دغه انصاف دا خیر. بیا الله تعالی ښکارا وایي انما الله ندي الله عز وجل الا اله واحد، مگر واحد الله، یوازې الله تعالی واحد. دا انما کلمات حصر دي، ترجمه یې داسې کیږي چې ما الله الا واله واحد، ندي الله تعالی مگر واحد یو ذات دی، نه په ذات کې نه په صفات کې شریک لري. سبحانه، الله عز وجل را پاکی ده ان یکون له ولد، چې هغه لره دی اولاد وي. دا اولاد څنګه پاک دی؟ ولی هغه د دې څخه پاک دی ځکه چې اولاد ته هغه څوک ضرورت لري چې محتاج وي، او الله تعالی محتاج نه دی. له ما فی السماوات و ما فی الارض، دغه الله عز وجل لره هغه ټول کائنات دي چې اسمانونو کې دي او کوم ځکه کې دي، او الله تعالی محتاج ځکه نه دی چې وکفا بالله وکیلا، او کافی دی الله عز وجل د کار جوړولو په اعتبار چې د انسانانو کار ور جوړي. ورسته په دې کې چې لا تغلو فی دینکم، پر دې باندې مفسرین خورا تفصیلی بحث کړی دي. ان شاء الله پر دې به هم تفصیلی خبره کوو. زموږ د زمانه سره ځینې ډېر مسائل دغه آیاتو مربوط دي، هغه بیان کو. صدق الله العظیم.